السلام علیکم ګرانو کتونکو نننۍ ویډیو ډیره زیاته احمده ډیره زیاته ضروري ویډیو ده. هغې خلکو دپاره کوم خلک چې عمرې ته درومي، کوم خلک چې خانه کعبې ته درومي او هلته کې د عمرې احکام ادا کوي، هغې خلکو دپاره ډېر زیات چې کوم دی بهترینه ویډیو ده. اکثر موږ تاسو ته هلته کې ډېر زیات چې کوم دی په دې وجه باندې پریشاني وي چې زه څه دعا غواړم، یعنې طواف په وخت کې زه کمې دعاګانې وغواړم یا کمې دعاګانې ماله غوښتل ضروري دي. یا هغه خلک چې چا مدرسو کې وخت نه تېر کړی، هغه چې کوم دی دعاګانې نه ورځي، تبلیغ کې وخت نه تېر کړی، نو هغه په دې دعا کې وي، کشمکش کې وي چې زه اوس دلته کې کومه دعا غواړم، اردو کې، پښتو کې، عربۍ کې، یعنې زه څه وغواړم. هغې خلکو دپاره دا معلومات دی پکې چې حجر اسود باره کې ډېر زبردست معلومات په دې کې دي چې حجر اسود کم کاڼی چې کوم دی دا څومره قیمتي دی او دا چې کوم دی د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په نسبت باندې څومره غټ مقام لري. د دې کاڼي په باره کې ډېر ښایسته مولانا صاحب یو څو خبرې راغونډې کړي دي او کاڼي ډېر زیات فضایل بیان کړي. راځئ د کاڼي فضایل هم اورو او خانه کعبه چې کوم دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه خواهش و چې یاره خانه کعبه دغه شان پاتې شي یا د خانه کعبه چې کوم دی روانه کړی شي. راځئ دې باره کې سره ویډیو شیر کوم. مولانا صاحب ډېر ښایسته خبرې کړي دي، مخکې د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. که زموږ په پیج باندې نوي یئ او پیله ځل باندې یې نو زموږ دا پیج هم ځان سره فالو کړئ، یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي ویډیوګانو دپاره هر قسم اسلامي معلومات سوالات دپاره زموږ سره همیشه اوسئ. اسود په باره کې بیا ناشنا او عجیبه خبرې په احادیثو کې راغلي دي. علماو لیکلي دي چې وعد یمین الله فی الارض. په بعضې روایاتو نه دا خبره ثابته ده چې دا د الله رب العالمین یمین دی، ښی لاس دی، کما یلیق بشأنه. نو چا چې دا حجر اسود د ایمان په حالت کې مسح کړه لکه دا چې د الله سره ملاقات کړی، دومره اوچت اعزاز دی چې الله یې چاته نصیب کړي. دویم حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي دا د جنت یاقوت دی، ملغلره ده چې دنیا ته راغلی ده. او ګوره د دې د عزت په دې وجه باندې سوا شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل کړی دی. ګوره الله له عزت په دې وجه باندې ورکړی دی. او حدیث کې دام راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې چا مسح کړه الله رب العالمین به ګناهونه معاف کړي، ګناهونه به الله تعالی ورجوي. او د قیامت پر ورځ به دا په داسې حالت کې راشي چې د انسان په شکل کې به یو خبرې به کوي. چا چې د ایمان په حالت کې دی دغه کړی دی، استلام یې کړی دی، خپل کړی دی، د هغه دپاره باقاعده ګواهي کوي، الله به ګواهي قبلوي. داسې عجیب کاڼی دی ګورئ. او بیا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نزل الحجر الاسود من الجنه. دا الله د آدم علیه الصلاۃ والسلام سره د جنت نه راکوز کړی او بیا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د زمانې پورې محفوظ ساتلی او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بیا په کعبه کې دا ولګاو. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بني آدم. دا چې کله د جنت نه راغی نو داسې سپینو لکه د شودو، سپینوالی ډېر زیات خو بیا د انسانانو د ګناهونو په وجه باندې دا رنګ یې تور شو، توروالی پکې پیدا شو. اوسنۍ زمانه کې بیا ویلی شوی دی. اوله کې چې دا کله راغی نو صرف حجر به ورته ویلی کېده چې دا یو جنتي کاڼی دی، جنت نه راغلی د شودو په شان سپین. انسانانو به ګناهونه کول او د ګناهګار لاسونه یې بیا راښکل، د هغې په وجه باندې ایسته تور شو. نو په وروستنۍ زمانه کې بیا ورته حجر اسود ویلی شوی دی. حدیث کې ورته حجر اسود ویلی شوی دی. دې حدیث کې چې نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیاضا من اللبن. نبی علیہ السلام وایي دا د جنت نه راغلی د حجر اسود. اسود تور ته وایي او بیا سپین ته وایي. نو طریقه دا ده چې کله انسان طواف کوي که نه نو د دقه ځای نه به طواف شروع کوي د حجر اسود نه. هلته به ودرېږي او داسې به وایي چې بسم الله والله اکبر، بسم الله والله اکبر، او طواف به شروع کړي. حدیث کې نور الفاظ هم راغلي دي چې اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعهدک واتباعا لسنت نبیک. دا الفاظ هم ویلی شي خو آسان الفاظ دا دي چې بسم الله والله اکبر او طواف به شروع کړي. او حدیث کې دا هم راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعا الله تعالی قبلوي په دې ځای کې چې طواف کله شروع کړي. طواف په دوران کې بس دعا کول پکار دي. خلک وایي چې هلته به خامخا ورځي او په دقه ځای کې به دعا کې دي. په حدیثو کې ذکر نشته خو د طواف چونکې ډېر لوی عبادت ده چې ته کله شروع کړي نو بس د الله نه پکې دعاګانې غواړه چې کومه دعا ستا په زړه باندې ده او ارمان دی بس په طواف کې غواړه. زموږ خلکو خو مشهوره دا ده چې کله طواف کوي که نه نو د هر چکر ځان له خپله دعا ده دا به وی نو هغه دعاګانې مې زده نه کړي او چې طواف هم ته ګډوډ شي. نه طواف کې داسې خاص دعاګانې نشته. نبي علیه السلام ټول ښه دعا دا ده چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب. دې کې الله د دنیا او د آخرت خیرونه را جمع کړي دي. بس دا دعا کوه
او نور چې ستا په زړه کومه دعا ښه لګي که نه هغه دعا کوه بس که په پښتو کې کې که په اردو کې کې که په عربۍ کې کې الله په هره ژبه باندې پوهېږي په دې دعا کې بیا خوند هم ډېري ګوره ته په طواف کې روان یې که نه نو سوچ دا کوه چې زه د رب العالمین دغه عظیم کور نه تاویږم طواف کوم د الله په حکم باندې تاویږم او دویم دا دی چې د خپل ګناهونه ځان ته رایاد کا خپل ګناهونه اقرار الله ته وکړه الله زه خیرن یم ما سم ګناهونه کړي دي الله ستا د بندګۍ حق مې نه دی ادا کړی خو راغلی معافي غواړم الله ته غفور او رحیم ذات ما ته معافي وکړه ما باندې رحم وکړه او بیا چې کله خپل ګناهونو معافي د الله نه وغواړي نو خپل حاجتونه الله ته کوي د په دې اړه کې راوله الله دا د نه غواړم دا د نه غواړم دا د نه غواړم بس الله یې درکوي که نه الله دعا قبلې په طواف کې مکه فتح شو نو نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل عایشې رضي الله تعالی عنها ته فرمایلي وو چې لولا ان قومک حدیث عهد بجاهلیه لنقضت الکعبه که چېرې ستا دا قوم نوی مسلمان نه وی د فتنې خطره نه وی که زه اوس کعبې له ګوتې ور وړم نو خلک نوي مسلمانان دي اوس به وشي د ګوره کعبه ورانوي نو فتنه د کعبه به ما ورانه کړې وی نبي صلی الله علیه وسلم عایشې رضی الله عنها ته زما د ارمان دی د کعبه زه ورانه کړم او لبنیتها على قواعد ابراهیم صلوات والسلام چې کوم بنیادونه جوړه کړي وه په دقه بنیادونو باندې جوړه کړم اول ادخلت فيها من الحجر دا کم حصه چې د بار د حتیم چې دام پکې ورته نه کړم ولا جعلت لها بابین او دوه دروازې ولا جوړې کړم باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه دغه دروازه یو دروازه باندې خلک ورنوځي او بل باندې دی وځي او ولا السقط جداره بالارض او دا دروازه راخته کوم چې د ځمکه باندې ولګو نو دا مې ارمان دی نبی صلی الله عایشې رضی الله تعالی عنها ته وی چونکې دا کار ضروری نه دی په دې وجه نه کوم یعنی غوړه خدا د کعبه ورانه کوم په هغه بنیادونو باندې جوړه کوم خو چونکې دا بدیم جایز ده په دې باندې دیکم دغه نشته دی غوړه خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم د فتنې په خاطر باندې غوړه عمل او افضل عمل پرې خو او کعبه په خپل بنیادونو باندې برقرار وساتل قران نه کړه یعنی ارمان یې داو علماء دین دا مسله رئیس دا چې کله کله یو طرف ته جایز کار دی او بل طرف ته غوړه او افضل کار دی او کوته په دې افضل باندې عمل کې نو مسلمانانو کې فتنه جوړي فساد جوړي نه پوهی دا نو خیر دی دې فتنې نه د بچاو د پاره د فتنې نه د ځان د بچ کولو د پاره ته دغه غوره عمل پرې خودیش دا غوره عمل پرې دی او په دغه جایز کار باندې عمل وکړي